نو زمونږ بریک ته راغی به مونږ وایو چې په بریک کې ځان له څه مو راواغسته چې لږ خوراک وکړو خوراک ته ناست یو دا د دې خوراک دپاره لږ بریک دی په دې ټایم کې به مونږ لږ خوراک وکړو ځان به لږ برابر کړو نو تاسو هم د خوراک ښه خیال ساتئ ښه خوراکونه کوئ د خپل صحت ډېر خیال ساتئ دا جنک فوډ او فاسټ فوډ د دې نه تاسو ګریز وکئ لکه کولډ ډرینک شو دا بسکټ مسکټ شو برګرې شوې شاورما شو نو دا خوړل نه دي پکار داسې خوراک پکار دی چې تاسو ته صحت درکوي ستاسو صحت کې معاون وي لکه زه به تاسو ته خبره وکړم چې په هغې کې ښه په مقدار باندې پروټین وي په هغې کې کاربوهایډریټ وي وایټامینز کم چې نیسسري الکترولایټس دي ایلیمنټس دي نو چې هغه مونږ ته هغه نیوټرینټس مونږ ته میلاو شي مونږ په مال نیوټریشن کې رانه شو نو داسې خوراکونه نه دي پکار مونږ راغستې نو زمونږ بریک دی مونږ خو خورو خو تاسو ته دا زمونږ خو مجبوري ده که نه لکه زمونږ خو دومره نه شو اپورټ کولی چې ځان له چېرته دغه وخورو دا چاولې وخورو یا څه نور نو دې بسکټو باندې ګزاره کوو ځکه چې مونږ سهار راغلي یو په اوه بجې دا ځای 1 بجه شوه تقریبا 1 بجې پورې مونږ داسې ناست یو نو مونږ وږي کېږو د هغې دپاره مونږ ځان له بسکټ رالو چې وختي ته ور زمونږ هغه انرژي برابري بالکل او چې مونږ فردر کلاسونه ښه په شوق سره واخلو نو بس تاسو ته هم دغه یو شارټ شانتې میسج دی چې دا خوراکونو مراکونو نه ګریز وکئ د دې سره تاسو ته بلډ پریشر کیدی شي هارټ بیماریانې تاسو ته کیدی شي د کډني بیماریانې کیدی شي د لیور بیماریانې کیدی شي د سټمک بیماریانې کیدی شي دا ټولو بیماریانو جړله دا جنک فوډ دا کم چې ډېر په دې کمپنیانو مپیانو د شاپرو مپرو کې بند څیزونه چې تاسو کم تیار راځي که نه یا چې هغه څیزونه کم چې فلای وي که نه لکه غوړو کې سره شوي نو دا خوراکونه نه دي پکار بالکل دا نه دي فیور دا معدې ولې څومره خرابې دي دا بیمارۍ د څه د وجې نه راځي دا زیاتتر زموږ ماشومان چې کم دي پاپړې خوري دا بسکټ مسکټ خوري نو د دې د وجې نه د هغوی سټمک خراب وي بیا ګوره ماشومان خوري هغوی ته دونه نقصانات دي نن سبا د خلکو به زه خبر وکړم ټول ډسپوزیبل دي ډسپوزیبل داسې دي چې به یې 30 سال ته رسي نو بس بیا د هغوی نه انرژي نه هغه د هغوی کم قوت چې هغه پاتې نشي نو د دې خوراکونه نه ډېر فضول خوراکونه دي داسې خوراکونه نه دي پکار